انسان اله کامیابیږي کنه چې ته د بل په غیب باندې پردا چې د بل په غیب باندې پردا چې په هغه کې چې کومې خوبې دي ته هغې ته ګورې غیبونو ته چې نه ګورې ځکه د ستا ګوره زموږ زوال به ولې دی تاسو چې څونه په خپل ځان باندې خپل ګریوان ته وګورئ موږ څونه ظالمان خلک یو څونه ظالمان خلک یو چې موږ د چاپوچي لکه په هغه کې بس غیبونه وي نو د هغه غیبونه راوغلو هغه پسې موږ غیبت یې کوو لګیو هر مجلس د هغې نه ډک دی مړه دا پلان کې کس هلکه د خدای انصاف داره په ده کې غیبونه دي نو په ده کې څه صفت نشته دی ولې دې څه بس داسې ده بس یو دغه دی ګوره په هر انسان ګوره چې څنګه په هر انسان کې غیبونه دي دغه رنګې په هر انسان کې صفتونه هم ډېر شته ګوره دا یاد ساته او ته کو چېرې د بل په غیبونو باندې نظر اچې که نه نو ته ولې خپل ته په خپله داسې فرشته یا ته په خپله داسې د حسن بصري نوسۍ راغلی یا ته داسې د رابعه بصري بچی راغلی په خپله خو هم ته څه پاک نه یې که نه نو ای زما خوږه مشره ای زما خوږه وروره چې څنګه ته په خپله پاک نه یې او په تا کې هم څه غیبونه شته نو دغه رنګې دا بل انسان پسې هم خبرې مه کوه چې هر یو مجلس تا د غیبتونو نه هر مجلس تا د دې نه ډک کړی دی او نن سبا خو چې یو دوه کسان د بل پسې لګي که نه نو هغې به ورپسې دونه نه لګیا چې هغه درېیم کس راشي چې ورسره کیني مړه او که نو دا خو داسې انسان دی مړه دا پلانکي سړی نه دی دا داسې دی مړه دا پلانکي ښځه نه ده دا داسې ده مړه دا خو بس د ځان نه پکې مالګه او مرچه کیږي چې ځان ناسې کار جوړوي خبره خو دا ده چې دا دوه کسان لګیا دي چې غیبت کوي ته درېیم کس ورغی ته ورشه ته ګورم تاسو مسلمانان یې که نه ته هم مسلمان یې زه بس دا دوه کس شیطانانو دغه کړو ته خو په وس راغلی که نه په سړک یې راغلی دي دواړه په ګرمه کې لګیا ته راشه ورته ووایې غیبت مه کوه غیبت ګناه ده حدیث کې راځي الغیبت اشد من الزنا چې دا غیبت دا د زنا نه هم سخته او کبیره ګناه ده قرآن وایي ولا یغتب بعضکم بعضا قرآن وایي چې تاسو د یو بل پسې خبرې مه کوئ د یو بل غیبونو مه لټوئ ولې عبدالرحمن بابا فرمایي وایي چې مدام د نورو غیبو ته نظر کړئ وایي چې مدام د نورو غیبو ته نظر کړئ وایي خدای د خپله غیبه ولې بې خبر کړئ نو لکه خپل غیب د ته نه ښکاري او بس دا پلانکي کس بس تاسو ډېر لکه بس دا داسې دی د دې شیزونو نه به ځان چې دی ساتل غواړي